کې بلدیاتي الیکشن د دویمې مرحلې لپاره چې کوم بلدیاتي الیکشن په دې ملک کې منعقد شوی په هغې سلسله کې زموږ د ملکنډ ډویژن په هغې مرحله کې شامل دی او دلته د مختلفو پارټو کینډیډیټ د تحصیل معیار لپاره په میدان کې غورځېدلي دي په هغې کې زموږ د پاکستان پیپلز پارټۍ د تحصیل معیار امیدوار احمد علي شاه باچا دی او د دې پرانا ساکوټ ویلیج کونسل دپاره د جنرل کونسلر د پاکستان پیپلز پارټۍ زه امیدوار یم په تفصیل باندې سلطان زیب بھائی خبره وکړه د محمد علي شاه باچا تعارف د محمد علي شاه باچا صفت دا که مونږ کوو زموږ خو ملګری دی په دې ځای کې چې دا کم زمونږ د ریچم ګاونډ دا همزولي مشران ناست دي نو زما یقین دی څه چې مونږ وایو د هغې به دې زموږ نه سیوا د دې خبرې قایلي چې دا میاګان چې کم دي باچا 15 کاله د صوبایي اسمبلی ممبر پاتې شوی دی په مختلفو وختونو کې چې هغه به د په اپوزیشن کې و د اپوزیشن د ممبر او د حکومتي ممبر د ځمکې او د اسمان فرق وي څنګه چې اوس د پی ټي آی زموږ ایم پي ای دی او په صوبه کې وزیر اعلی د پی ټي آی دی په مرکز کې وزیر اعظم د هغوی دی په سینټ کې په ټول پاکستان کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د پی ټي آی حکومت دی نو په داسې ایم پي ای کې او محمد علي شاه باچا چې په کومو وختونو کې ایم پي ای پاتې شوی دی اپوزیشن کې یو پیره د ایم پي سره پاتې شوی یو پیره د ایم ایم ای په ګورنمنټ کې پاتې شوی یو پیره د پرویز خټک سره پاتې شوی خو د هغې اپوزیشن ممبرۍ باوجود هغه چې د حلقې ته سره وړلي نو هغه د هېچا نه پټ نه دي نو زه ستاسو په خدمت کې د دې خپلو کلیوالو د خپلو همزولو وروڼو د دې په خدمت کې دا عرض کوم چې په 31 تاریخ کوم بلدیاتي الیکشن دی نو تاسو به دغه شي په حق کې خپل مخر لګوئ او د دې تحصیل نه به احمد علي شاه باچا انشاءالله د تحصیل معیار کامیابو او د دې ویلیج کونسل چې کوم دی انشاءالله زما په شکل کې به د پاکستان پیپلز پارټۍ په نښه په تیر به مهر وهو خدای موږ له کامیابي راکړه نو د موجوده حالاتو باندې که خبرې کوو نو په هغې خو ډېر ټیم تېرېږي ځکه یو خو ناوخت هم دی او ټوله ورځ زموږ د کلیوال مزدورکار دي بازارونو کې پټو کې کارونه وکړي نو زه ستاسو ډېر وخت اخیسته غواړم نه خو صرف تاسو ته دا ریکویسټ کوم دا درته سوال کوم چې څنګه تاسو څنګه نور کلم ملګرتیا ښه ډېره ښه بنرتوب کړې ده دا پیړه چې کوم زموږ سره د حاجي عبدالرحمن او د ده غوړ خاندان په پیپل پارټۍ کې د شاملېدو نه پس مونږ به ساکوټ کې دي پوزیشن کې یو انشاءالله که خدای ته منظور او خیري نو دا دواړه سټیشنې به او ورسره د ګلو شاه سټیشن دا به مونږ د خپل مشر ته انشاءالله تعالی د لیډ په شکل کې ورکوو خو دا به دا 14 دی پاتې دي نو کینو بنا زموږ خپل وټونه خپل دي خو کو په ګاونډ کې یو ملګری زموږ نه خفوي خامخا به خفوي ځکه موږ په دې کلي کې ژوند کوو څوک په خفوي څوک په خوشحالۍ خو نه چې کوم خلک زموږ نه خفه دي په هغوی پسې به ورځو د هغوی به مینت هم کوو د هغوی د رضا کېدو کوشش به هم کوو او انشاءالله تعالی په 31 مارچ باندې به په دې دواړه سټیشنو باندې او یو زموږ د ګلو شاه سټیشن دی په دې درېواړو سټیشنې به مونږ دا تیر چې کوم دی دا په بھاري اکثریت باندې کامیابو احمد علي شاه باچا هم انشاءالله د تحصیل معیار کامیابېږي او باقي زه ډېر وخت اخیسته نه غواړم محمد علي شاه باچا په ډیټیل تاسو ته خبرې وکړي خو کلیوالو په اخره کې تاسو سره دا یو خبره کومه چې دا باچا راغلی دی او د ده کشر ورور چې کوم دی دا یو ډېر بېداغه ناظم الله د ملکنډ پاتې شوی ډېر بېداغه نو انشاءالله تعالی دا توقع کوم چې په دې ورکوټي وټونو کې خو زمونږ کلی دی زمونږ نور وروڼه هم د دې ریچم ګاونډ ولاړ دي
نو په دې کې به خامخا زموږ په دې کلي کې اتار چړاو راځي خو صرف دا یو سوالن یو درخواست درته کوم چې د دې ساکوټ د کلي په وساتت باندې دا غټ روډ چې کوم دی دا به د ټولو د سر نه د احمد باچا له ورکو او دې به تحصیل